تا زما د قرآن بې عزتي وکړه، زما د قرآن سپکاوی دې وکړه، نن خو زما مخې ته ستا کتاب هم پروت. ته څه فکر کوې چې زه به تا سره څه کوم؟ نن ستا د کتاب سره به نن څه کوم؟ زه به د تا نه انتقام اخلم. لکه څرنګه چې تا زما دا مبارک کتاب ټوټې ټوټې که، نن به زه ستا کتاب هم ټوټې ټوټې کوم، ځکه زه حق لرم چې زه خپل انتقام واخلم. شروع کوم؟ نه، زه دا کار نه کوم. زه ولې دا کار نه کوم؟ ځکه زه ډېر یو مقدس، ډېر یو بهترین، ډېر یو عظیم کتاب لرم چې متاسفانه ته نه لري. دا لوی کتاب چې زه ورباندې ایمان لرم، په دې باندې زه پوه شوی یم، او په همدې کتاب کې دا کتاب ما ته وایي چې ته به د نورو خلکو سپکاوی نه کوې، د نورو خلکو بې عزتي، د نورو خلکو تحقیر به نه کوې. دا کتاب وایي ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، د بل چا سپکاوی او د بل چا بې عزتي به نه کوې. خو افسوس چې ته کتاب نه لري، او که لري هم دا کتاب کې تا ته څه ویل شوي دي؟ آخر تا د دې کتاب نه څه شی زده کړي دي؟ دا کتاب خو موږ ته د یو بل احترام، د یو بل قدردانی دا راښیي. ستا اواز خو تر اسمانه پورې رسېدلی ده. د انسانانو حقوق، د ښځو حقوق، متقابل احترام، خو په عمل کې بیا څه شو؟ په عمل کې هغه اخلاق، هغه انسانیت بیا څه شو؟ دی عظیم کتاب خو موږ تاسو ته انسانیت راښودلی، دی عظیم کتاب ما ته اخلاق راښودلی دي، ځکه اخلاقا نن ستا د کتاب بې عزتي نه کوم. خو افسوس چې په تا کې دا اخلاق بیا نشته. دا لوی کتاب ما ته نه صرف خپل حقوق او زما د مسلمانانو حقوق راښودلي، بلکې ستا حقوق هم راښودلي دي. په 28مه سپاره کې دا کتاب ما ته وایي چې هغه کافران چې تا ته ضرر نه در رسوي، تا وژنې نه، نو ته به له هغوی سره ښه کوې. وګوره 28مه سپاره، په 28مه سپاره کې ما ته دا کتاب وایي چې ته به له کافرانو سره ښه کوې، په دې شرط چې دا کافران تا ته ضرر در ونه رسوي، تا ونه وژني او تا له کوره ونه باسي. سبحان الله، داسې یو بهترین کتاب، داسې یو بهترین کتاب ده چې زه لرم، ما ته اخلاق راښودلي. که دا کتاب نه وای که نه، نو نن به زه هم ستا غوندې بد اخلاقه وای. ستا خو صرف نارې دي چې تر اسمانه پورې رسیږي، خو زمونږ شعارونه نه دي، زمونږ نارې نه دي، زمونږ اخلاق دي، زمونږ انسانیت ده، او مونږ دا زده کړی ده. الحمدلله له دغه کتاب نه مو زده کړی ده. سبحان الله، دا کتاب، دا عظیم کتاب، دا لوی کتاب ما ته ستا ډېر زیات حقوق را پیژندلی دي. دا د جنگ اعلان نه کوي دا کتاب، دا د امن، د امان پیغام ما ته راښودلی. دا کتاب ما ته وایي که چیرته وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله، ما ته دا راښودلی دي که چیرته کافر د امن پیغام تا ته درکوي، تا سره سوله کوي، تا سره د امن قرارداد کوي، نو ته هم صلح ورسره وکړه. دا قرآن ما ته وایي که چیرته کافر امن غواړي، ته هم د امن لاس ور وګد که، ته بیا جنگ مو ورسره کوه، ته بد مو ورسره کوه. دا هغه عظیم کتاب ده چې ما ته دا لوی اخلاق راښودلی دي. ګوره په یاد ولره چې نن خو تا د دې کتاب سپکاوی وکړه، زمونږ زړونه دې خفه کړل، خو دا په یاد ولره چې بل طرف ته دې زمونږ زړونه ډېر والله محکم کړل. زمونږ دا قرآن دې زمونږ زړه ته نور هم رانږدې کړي، زمونږ دا قرآن سره دې زمونږ اړیکې بیا را تازه کړي. ته څه فکر کې چې ستا په شان انسانان که د دې قرآن نن سپکاوی او تحقیر وکړي، آیا د دې قرآن شان به راکم شي؟ نه 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 نه. ستا د دې کتاب څو کتابونه له دې نه جوړ شوي دي، څومره تحریف پکې شوی ده. زه پوهېږم چې دا کتابونه تاسو لیکلي، دا کتاب نه ده چې الله را نازل کړی ده، تاسو پکې کمی او زیاتی کړی، خو دې قرآن ته څه فکر کوې چې یوازې تا دښمني کړې؟ نه، له 1400 کاله راهیسې د دې دښمنان پیدا شوي، خو الحمدلله تر اوسه پورې په دې قرآن کې نه چا یو حرف زیات کړی او نه چا یو حرف کم کړی ده. ولې؟ ځکه د دې دفاع الله کړې ده، له دې کتاب نه الله دفاع کړې ده، او دا د الله حق کلام ده، د دې نه بغیر بل د الله حق کلام نشته. سبحان الله، دا هغه لوی اخلاق دي چې ته باید زده کړې. که چېرته ته په دې قرآن باندې پوه شوی وای، نن به تا داسې کار نه و کړی، خو متاسفانه چې ته په دې قرآن باندې نه یې پوی او له دې قرآن د دې ستر کتاب نه یې خبر.
په یاد ولره چې ستا دا کارونه په هیڅ وخت کې دې کتاب ته ضرر نشي رسولی. دا کتاب لکه څرنګه چې 1400 کاله مخکې را نازل شوی و د تل لپاره به دغه رقم تازه، روښانه او محفوظ